المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، د زکات متعلق یو څو خبرې مختصر وړاندې کول غواړم. ځکه چې زکات د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی او دا فرض دی په هغه چا باندې چې د چا سره نصاب وي. قرآن کریم په زکات ورکولو باندې ډېر زور ورکلی. الله رب العالمین فرمایي: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم. واخله د دوی د مالونه صدقه او پاک دیو لره په دې باندې او دوی ته دعا وکړه. نو الله رب العالمین فرمایي چې د دې خلکو د مالونه صدقه واخله، زکات ته واخله. نبی علیه الصلاة والسلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ یمن ته لیږه. یو څو خبرې ورته وکړي. یوه ورته دام وکړه چې په دې خلکو باندې زکات فرض دی. دا به ورته ووایي د مالدارانو نه به زکات اخیستلی کېږي او په غریبانو باندې به تقسیمیږي. حدیث کې راځي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، د الله پیغمبره داسې یو عمل راته وښیوه چې د هغه عمل په وجه باندې جنت ته داخل شم او د اور نه پې لرې شم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې دا ته یوه غټه خبره وکړه، یوه ګرانه خبره دې وکړه، لیکن دا اسانه ده په هغه چا باندې چې الله رب العالمین یې ورته اسانه کړي. نو په هغه حدیث کې ورته دا ویل چې د الله سره شرک مه کوه، او بیا ورته دا ویل چې مونځ کوه، او بیا یې ورته دا ویل چې زکات ورکوه. نو زکات ورکول په دې سره سړی جنت ته ځي او الله رب العالمین د جهنم نه بچ ساتي. او څوک چې زکات نه ورکوي هغه ته ډېره یرم ذکر شوی ده په قرآن کریم کې. الله رب العالمین فرمایي: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هغه خلک چې سره زر جمع کوي، سپین زر جمع کوي، پیسې جمع کوي او خرج کوي نه د الله په لار کې، نو زیره ورته ورکړه په عذاب دردناک سره. نو سړی هغه سره پیسې ورسدي، د هغه سره سره زر او سپین زر ورسدي او ښه ډېر ورسره ورسدي، د خپل نصاب نه ورسره ډېر دي، او دا د هغې نه بیا زکات نه ورکوي. نو زکات ورکول دا فرض دي او دا د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی. اوس دویمه دا خبره یاد ساتل پکار دي چې زکات دا په کوم شیزونو باندې دی، د کوم شیزونو نه به سړی زکات ورکوي. نو د سرو زرو، دارنګې د سپینو زرو نه به سړی زکات ورکوي، دارنګې د تجارت کم سامان چې د هغې نه به زکات ورکوي، دارنګې د ځناورو نه به زکات ورکوي، د ځمکې نه چې کم پیداوار کېږي، کم فصلونه کېږي، د هغې نه به سړی زکات ورکوي. نو بیا د ځمکې نه چې کم پیداوار کېږي او کم فصلونه کېږي، دا چې کله ورودی شي او تیار شي، نو بیا به په هغه وخت کې د هغې نه زکات ورکړی کېږي. لکه الله رب العالمین فرمایي: وآتوا حقه یوم حصاده. ورکئ حق د دې نه په ورځ د شو کولو او په ورځ د لو کولو باندې، چې کله دا فصلونه او دا میوې دا تیاری شي، نو بیا به د هغې نه سړی زکات ورکوي. او په ځناورو کې اوښان او دارنګې په غواګانو او په چیلو باندې زکات دی. نو کله چې د چا سره اوښان ورسوي چې د هغې نصاب 5 اوښان دي، چې د 5 نه کمې بیا پې زکات نشته، چې 5 یا د 5 نه بر نو بیا به دا زکات ورکوي. او په غواګانو باندې 13 غواګانې دي، چې کله د چا سره 13 غواګانې نو هغې باندې بیا زکات ورکول دا لازمي دي، چې کله د 13 نه کمې نو بیا پې زکات نشته. او دارنګې چیلۍ، ګړې بیزي دا 40 دي، چې کله د چا سره 40 وي نو بیا په هغې کې زکات دی، او د دې نه کمې وي بیا پې زکات نشته دی. او سره او سپین زر
کله چې د چا سره سره زر ورسئ او دا 85 ګرامه 85 ګرام سونه ورسئ او په دې باندې کال تیر شي نو دا بیا د دې نه زکات ورکوي یا د دې په برابروالي پیسې ورسئ 85 ګرام سونه د هغې پیسې ورسئ یعنی تقریبا 9 تولې راځي چې کله د چا سره 9 تولې سره یا ورسره د دې په برابروالي پیسې ورسئ نو دا بیا زکات ورکوي یا چا سره سپین زر دي چې دا تقریبا 595 ګرام دا یې نصاب دی چې 595 ګرام سپین زر د چا سره ورسئ دا تقریبا 250 تولې جوړیږي چې چا سره دا ورسئ یا د دې په برابروالي پیسې ورسئ نو دا بیا زکات ورکوي خو چې کله به کال تیر شي نو بیا د زکات آسان حساب دا دی چې په هر 40 روپو کې 1 روپۍ ده یعنی په 100 کې 2.5 روپۍ راځي په 100 کې 2.5 روپۍ راځي نو که سړی د سرو نه ورکوي او که د سپینو نه ورکوي نو په هغه حساب باندې به دا خپل حساب ولګي او بیا به د سرو نه هغه زکات ورکړي د سپینو زر نه به هغه زکات ورکړي که د چا سره نغدې پیسې ورسئ چې به دغه حساب سره به دا زکات ورکړي په 100 کې 2.5 روپۍ دي نو بیا یې داسې ګوري په 200 کې بیا 15 روپۍ راځي په دې طریقه باندې به دا زکات ادا کړلی شي دا خبره مو سره یاد ساتل پکار دی چې دا زکات به چاته ورکړی کیږي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې دا صدقات او دا زکات به چاته ورکړی کیږي فقیرانو ته دا یو شو دارنګه مسکینان ته ورکړی کیږي غریبانانو ته دریم هغه عاملین ته ورکړی کیږي هغه سړي چې هغه د زکات په وصولولو او د زکات پر راټولولو باندې هغه مقرري ناغې ته هم دا د زکات نه ورکړی کیږي څلورم هغه خلکو ته ورکړی کیږي چې د هغو زړونه نرمي تالیف قلبي چې ورته ویلی کیږي زړونه نرمي اسلام طرف ته نو یا دې نه مراد هغه نوی مسلمان دی چې په اسلام کې داخل شوی نو هغې ته به زکات ورکړی کیږي دې لپاره چې د اسلام د ښه شوق پیدا شي او یا هغه کس دی چې مسلمان لا نه دی لیکن اسلام طرف ته را روان دی اسلام د زړه کیږي نو هغې ته هم دا زکات ورکړی کیږي دې لپاره چې په اسلام کې داخل شي او پنځم وفي الرقاب د غلام په آزادولو کې زکات ورکوي او شپږم غارمین قرضدارو ته سړی قرضدار دی نو هغه ته زکات په ورکړی کیږي اوم وفي سبیل الله د الله په لار کې مجاهدینو ته او د الله په لار کې زکات ورکول او اتم مسافر ته کم خلک چې مسافر دي په لار باندې روان دي مسافر دي نو دغه مسافر ته زکات ورکول الله رب العالمین فرمایي چې دوی ته زکات ورکوي نو دا د زکات یو څو مختصر خبرې وي الله رب العالمین دې په عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين